الله ته چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالى برته ویل چې دا اویا کار مې چې دا صحت درکړی وغه در نه هیر شو سو زه نشم ویلی پکټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف دی پې خو په دې اتلس کاله کې د ایوب علیه السلام په خولې باندې به الفاظ داو وی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړي دي احمدک رب الارباب اے د بادشاہانو بادشاہ زه اوس هم ستا ثنا صفت کوم زه اوس هم ستا نه ناامید نه یم ستا صفت کوم الذي احسنت الی الله تا په ما باندې ډېر احسانات کړي دي ډېر احسانات را کړي دي تا مال را کړی دی تا مال را اولاد را کړی دی الله د هغې مال او اولاد د محبت د وجې زه ستا نه لږ غافل وم الله زه اوس هم ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړی و اولاد دې هم را کړی و د هغې مال او اولاد د وجې نه به الله زه ستا نه غافل وم الله چې هغه مال دې رانه واغست هغه اولاد دې رانه واغستو اوس خو زه تا ته فارغه شوم اوس زه تا ته فارغ یم اوس ستا ښکلې بندګي کولی شم اوس ستا ښکلې عبادت کولی شم ایوب علیه السلام به دا الفاظ ویل په خوله باندې یو ورځ دا ښځه بار ته وتې وه مزدورۍ لره ابلیس د ځان نه طبیب جوړ کړی ډاکټر جوړ کړی دی په لاره باندې روان دی د هغې حلیې خپله کړې ده دا ښځه ورته وایي ته طبیب ډاکټر یې هغه ورته وایي او یاره زما یو بوډا خاوند دی او ډېر وخت یې په کټ وشو که د هغه علاج دې وکړو ډېر ښه به ډېر ښه به ته ډاکټر یې هغه ورته وایي زه به له دوایي درکړم او فوراً به د هغې سره جوړ شي روغ رمټ به شي د هغې سره نه در نه پیسې علمه ځکه تاسو غریبي ده په دې جونګړه کې پراته یې څه شی خو شته دی نه پیسې میسې در نه نه علمه هېڅ در دوایي پیسې در نه هم نه علمه خو یو کار به کوي وایي کم وایي چې کله د خاوند جوړ شي نو دا به ته وایي چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره به کوي ته به وایي چې دا دې ډاکټر جوړ کو دا خبره به کوي بس نور در پیسې میسې نه علم ښځې ورته وایي ټیک ده که نه دې کې څه خبره ده ګوره دوایي ډاکټر ورکوي خو شفا څوک ورکوي الله ورکوي په دې دوايانو کې د اثر چا یې ښی دی الله یې ښی دی دا ډاکټران چې کومې دوايانې او دا هر څه چې ورکوي په دې کې د اثر د صحت چا اچولی دی الله تبارک وتعالی اچولی دی نو ابلیس ورته وایي ته به داسې وایي چې دا تا جوړ نو ښځې ورته وایي ټیک ده که نه صحیح ده راځه زما خاوند علاج وکړه راوستو کور ته چې راغلی خاوند ته وایي طبیب مې راوستی دی او ډېر تکړه دی ستا علاج کوي او پیسې مایسې هم نه لري ډېر ښه سړی دی خو صرف دا یوه خبره کوي چې کله دی جوړ شو ته به وایي چې دی تا جوړ کړو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړی و په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دی چې وایي دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله نه واسطه کټ کوي دا خو هغه رزیل دی نو غوسه وله ورله او خفه شو چې ابلیس زما دروازې ته راورسېدو ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي نو غوسه شو نو ښځې ته یې وي که نه ویره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي خو که جوړ شم نو سل لختې به دې ومه سل لختې به دې ومه دا الفاظ یې د خولې نه ووتله زه به دې سل لختې ومه اوس د هغې پکې ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو نو بس په دغې ټایم کې الله ته دعا وکړه په دغې ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته را دننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتئ نو وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ته یې چغه کړه الله صحت راله راکړه نو ابلیس مې کور ته راځي الله هغه رانه تمه پیدا شوه ایوب واذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم او دا نه چې الله تا بیمار کړی ما او تا را باندې بیماري راوستې ده الله ما ته یو تکلیف را رسېدلی دی نو مسنی الضر ما ته تکلیف راغلی دی نو الله دا برانه تل ورکوي الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل ارکض برجلک دا ځمکه په خپله خپه باندې ووخه چې ځمکه په خپله خپه باندې ووخله بس د هغې نه اوبه را روانې شوې الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل ایوب په دې اوبو باندې ولامبه پرې او وسکتې ایوب علیه السلام د هغې اوبو نه وسکلي او ولامبل پې چې څنګه یې پې ولامبل د 20 کالو ځوان ترې نه جوړ شو جک جوړ شو بیماري لاړه هر څه ختم ښکلی ښایسته ځوان ترې نه جوړ شو بیماري پکې په څومره وخت راغلې وه اویا کالو بوډا و چې بیماري پرې راغلې وه الله ترې 20 کالو ځوان جوړ کړو الله قادر ذات ته هر څه کولی شي هر څه کولی شي ښځه د کار نه راله څه ګوري چې په کټ کې اوس د 20 کالو هلک ناست دی لکه ته دلته څه کوې دلته خو زما خاوند پروت هغه څه شو
بوډا و مریض و په کټ نه پاسېدی ګوره چې چېرته شرمخان رانه وړی دی کو څه شو زما خاوند ایوب علیه السلام ورته مسکی شو چې ته خپل خاوند پېژنې او پېژنم که نه بوډا خراب دی داسې کمزوری دی دلته پروت دی هغه بوډا چې دی هغه ستا مخې ته دا ځوان ناست دی الله ورله صحت ورکړی الله تبارک وتعالی ښه زم ځوانه کړه الله تبارک وتعالی ورله اووه زامنو هغه ورله دوچن کړو نو چې اووه دوچن شي نو څو زامن ور الله ورکړو 14 لوڼه ورله هم دوچن ورکړي مال چې څومره هلاک شوی هغه هر څه ورله ډبل الله ورکړو دوچن په دوچن دی ورله الله تبارک وتعالی ورکړه یو ځل ترې نه ښځې تپوس کو د ایوبه د مصیبت ورځې در باندې هم راغلي دي او د راحت ورځې هم رالي هسې کومې ورځې ښکلې وي ایوب علیه السلام ورته وي یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې ښکلې وي د بیمارۍ هغه ورځې ډېرې ښکلې وي د تکلیف هغه ورځې ډېرې ښکلې وي ښځه ورته وي سا عجیبه خبرې کوي بس ښایسته ځوان یې الله صحت درکړی ته وایي د بیمارۍ ورځې ښکلې وي نه که نه د هغې تکلیف په ورځو کې به زه خپل محبوب یادولمه په 24 ګنټو کې به یو ورځ زما نه الله ضرور تپوس کو په 24 ګنټو کې به ما ته الله اواز کوو ایوبه څنګه یې ایوب څنګه ما چې به هغه اواز واورېدو سبا به ما د هغې اواز انتظار کو شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب اواز کوي چې ایوبه څنګه یې نو چې بیمار ما ته به زما رب اواز کو ایوبه څنګه یې اوس چې صحت مې وموند ته الله مې تپوس نه کوي هغه اواز نشته دی هغه د تکلیف اواز ډېر خوږ و نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف و نو چې هغه په ډډه وختېده نو خپل الله ته وایي چغه واله وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځې ډېرې ښکلې تېرېدې ځکه ما ته به زما رب اواز کو چې ایوبه څنګه ایوبه څنګه 18 کاله بیماري تېره شو خو ایوب علیه السلام د خپل رب هېر نه شو د خپل رب ناشکري ونه کړله په دې دا زمونږ ده او کومه دعا غوښتې وه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین د دې وجې نه علما لیکي وی د لاعلاج مرض دپاره دا بهترینه وظیفه ده بیماری در باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی دی ډاکټران درته دوايانې لیکي اثر در باندې نه کوي په کټ پروت بس خپل رب ته چغې وخه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین ای رب زما ما ته تکلیف را رسېدلی ته را باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته به الله شفا ورکړي ما تا ته به الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې موږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالی ښودلې ده نو په بیماری کې دا وایه رب انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین نو تکلیفونه به راځي په ژوند کې مصیبتونه به راځي موږ به څه کړو چې معمولي غونته مشکل را باندې راشي که نه بیا د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه د کفر الفاظ وي د کفر الفاظ وي نعوذ بالله نعوذ بالله مخکې ورځو کې مې د یو تن متعلق اورېده چې ته غم پرې راغلی په جړا کې به دا خبره کول چې زما سره به زما الله نور سي چلو کړي چې څه کوله خو یې وکړو نور به را سره سي چلو کړي نور به ما سره سي چلو کړي نعوذ بالله اسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسوي انسان کفر ته رسوي دا مصیبتونه به راځي دا تکلیفونه به راځي دا غمونه به راځي په دې باندې به صبر کوي ایوب علیه السلام ځان ته را یاد کا او دا انسان چې دی ګوره چې څومره مصیبتونه راځي که نه دومره به ته جوړېږي ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د هغې نه ابو الانبیا وګرځېده د پیغمبرانو نیکه وګرځېده پلار وګرځېده څومره تکلیفونه پرې راغلي دي دا زمیندار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونو نه دا څانګې وي تبرګۍ راغېستې دا ونې دا څانګې بانګې وي څومره ښایسته ښایسته ونې دې ته څه شیزونه جوړ کړي خرابې کړي که خرابې نه کړي څانګې تی ونې سونډسې بونډسې ونې ته جوړې کړي ښه دې ونه کې چې دا خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي دا نه جوړېږي خو چې دا خاختراشي پکې وکړي نو دا ډېره ښایسته جوړه شي بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي مصیبتونه راځي دا خاختراشي ده چې د باندې څومره مصیبتونه راغله دی به دومره الله ته نږدې شي او ښکلی انسان به بیا جوړ شي چې مشکلات پې نه راغلي دی نه جوړېږي ښه نو مشکلات به راځي په ژوند کې تکلیفونه به راځي په هر حالت کې به د الله څه ادا کوو شکر هر حالت کې به د الله څه ادا کوو شکر الحمدلله الله تا راوستي او ته به یې لرکوي الله تا راوستي دي او ته به یې لرکوي